که چاته د زړه هر قسم له مسله وي، مثلا که دی یریږي یا دغه رنګې هارټ اټیک څه مسله ورته وي، دغه رنګې بې سکوني ورته وي، او دغه رنګې که څوک دا وایي چې ما ته دې په زلکدن کې کلمه نصیب شي، نو دا وظیفه دا بالکل ستاسو لپاره ده. مخکې هم شعر کې چې څومره د زړه مریضان دي او هغوی ته دا وظیفه ورسي، هغوی په دې باندې عمل وکړي، انشاءالله العزیز هغوی ته صحت میلاو شي. دا به زما او ستا لپاره ډېره زیاته غټه خبره وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت نه به مزې اخلئ. الله پاکم خوشحاله آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډېره زیاته زبردسته، ډېره زیاته د قوت والا وظیفه ده، دومره ناشنا وظیفه ده چې ډېر خلک دا ګرځي د زړونو ډاکټرانو پسې، پلانکي ځای کې ډاکټر دی، پلانکي ځای کې دی، پلانکي ځای کې دی، هغوی پسې ګرځي د زړونو مسلې ورته وي. نو یاد ساتئ چې څوک دا وظیفه کوي نو انشاءالله العزیز الله پاک به له د زړه څومره مسلې وي دا به له حل کړي. دغه رنګ تاسو خیال وکړئ هارټ اټیک چاته کېږي، ناوڅاپه سړی را پرېوځي او دی وفات شي، او بیا چې کله مونږ ویسو که نه نو هلته کې دا وایي ډاکټران چې هارټ اټیک ورته وشو. نو یاد ساتئ د دې وظیفې پیدا به دا وي چې هارټ اټیک نه به ستا مریض بالکل دا به بچ وي. دغه رنګه څومره چې د زړه څه مسایل دي الله پاک به د هغې نه شفا ورکړي، ستا زړه دا به روښانه وي. بعض وخت کې خلک وایي چې هلکه زما دا زړه را تش تش کېږي او دا زړه مې داسې تیارې تیارې دي پکې. نو انشاءالله العزیز د دې مسایلو نه به الله پاک تاسو ته نجات درکوي. دغه رنګې بعض وخت کې خلک وایي چې دا زړه مې داسې خوپه خوپه غوندې ده، د دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک ستاسو زړونه دا به روښانه کړي او دا به الله پاک دا منور کړي. نو چې کله ستا زړه دا منور شو، په دې زړه کې به بیا رحمان اوسېږي، په دې زړه کې بیا شیطان دا نه اوسېږي. ته چې کله د شپې وده کېږي ته به ښکلي ښکلي خوبونه وینې، دغه رنګې د بزرګانو خوبونه به وینې، د بزرګانو زیارت به کې دغه رنګې. او فرمایي چې کوم سړي ته ټینشن وي ټینشن او دا وظیفه هغه کوي نو بالکل د ټینشن نه به الله پاک ورته نجات ورکړي. فرمایي چې دا دومره پاورفل وظیفه ده چې کوم سړی دا وظیفه کوي د زلکدن په وخت کې به د منور زړه د کلمه محترمو دا نصیب کېږي. فرمایي چې کوم سړی بې سکونه دی الله پاک به له پرسکونه زندګي ورکړي. نو یاد ساتئ چې نن موږ په دې ویډیو کې 3 وظیفې وایو. لومړۍ وظیفه دا شوله دا کوم فضایل چې ما بیان کړل، نو هغه داسې وظیفه ده چې یا باغثو یا نورو، یا باغثو یا نورو. کم سړی دا وظیفه کوي روزانه 11 پیروي په زړه باندې لاس کېږدي، انشاءالله العزیز د زړه څومره مسلې مسایل وي دا ټول به الله پاک دا ختم کړي. دویمه وظیفه زموږ دا ده، حضرت مفتی ولی حسن نور الله مرقده فرمایي، هغه وایي چې کوم سړی د هر مانځه نه بعد پلخي لاس دا په زړه باندې کېږدي او وپیرې دا کلمات وایي، اللهم یا قوي القادر المقتدر قویني قلبي. دا وپیرې وایي او بیا په لاس دم کی او په زړه باندې لاس دا راکاږي. فرمایي چې په دې کې 15 قافونه دي، 15 قافونه په دې کې دي، اللهم یا قوي القادر المقتدر قویني قلبي. او د زړه دغه رنګې 15 والونه دی وایي، نو هر یو وال ته الله پاک د دې په ذریعه باندې دا قوت دا ورسوي. نو یاد ساتئ چې دا څومره وظایف دا دومره ویلي دا ډېر زیات زبردست وظایف دي. درېم وظیفه هو موږ تاسو کوو او که په دې نیت باندې کوو چې الله پاک راله زړه مطمئن کړي، نو هغه دا ده، حدیث شریف کې راغلی پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې سورت یاسین د قرآن مجید زړه دی، او کم سړی چې د سورت یاسین تلاوت کوي نو الله پاک به د انسان زړه دا مضبوطوي. نو سورت یاسین د انسان د زړه لپاره ډیر زیات بهترین او ډیر زیات اعلی عمل دی. فرمایي چې کوم سړی د سورت یاسین تلاوت کوي دې سړي ته الله پاک پرسکونه زندگی ورکړي. فرمایي چې الله پاک به د انسان ټینشن ختم کړي. د ټولې ورځې څومره مسلې مسایل دي دا مسلې مسایل به الله پاک له ختم کړي. او دغه رنګ د سورت یاسین برکت خدا دی
زړه به الله پاک دا مضبوط کی ستا زړه به بیا یریږي نه. که ته مثال په طور پاسې په سکول کې د کلاس مخکې د یو بک دا ریډینګ کې نو تا ته به هېڅ قسم له مسله نه وي. که ته مثال داسې سړی چې ته خلکو ته بیانات کې الیکشن کینډیډیټ یې ته بیانات کې نو کو دا وظایف دا ته کې انشاءالله العزیز ته به لږ ازمري په شانتې لګیا وي. دغه رنګې که ته عالم یا ته قاري صاحب یا ته امیر صاحب او دا وظایف کې نو ستا زړه دا بیا د بیان وخت کې یریږي نه. ستا زړه به د تعلیم وخت کې یریږي نه. ته چې کله د قرآن مجید تلاوت کې ته قاري صاحب او جمع ورکې نو که دا وظایف کې نو ستا زړه دا به درځېږي نه. ته به داسې لګیږي د ازمري په شانتې به دا لګیا وي. نو یاد ساتئ دا درې وظیفې شولې. لومړۍ وظیفه څه شوله؟ یا باغثو یا نور. دا یولس پېرې. دغه رنګې اللهم یا قوي القادر المقتدر قویني قلبي سار و ماښام یا بالبازي دیګر د هر منځ نه بعد په زړه باندې به لاس کېږدي او دا به اووه پېرې وي. دغه رنګه درېیمه وظیفه زموږ دا ده چې د سورت یاسین تلاوت سار و ماښام یو پیره چې کله موږ د سورت یاسین تلاوت کوو په هغې باندې اوبه دمو انشاءالله العزیز د زړه د څومره مسلې مسایل دي دا ټولې مسلې دا به الله پاک په خپل قوت سره په خپل قدرت سره دا به حل کړي. دغه رنګې د زړه دپاره یوه بله زبردست او اعلی وظیفه ده. فرمایي چې د کم سړي زړه دا درځېږي دی به څه کله پاسې بیان ته چې کله بیان ته ودرېږي نو دا زړی په ټوپونو باندې شي. یو سړی داسې و چې هغه د بیان چل زده کو نو چا ورته ویې ګوره دې سړو ته که بیان نشي کولی دې ماشومانو ته که بیان نشي کولی لاړ شه د ګوپیانو پټۍ چېرته وګوره دې ګوپیانو پټي کې بیان شروع کړه. دا څومره ګوپیان دي نو دا تصور وکړئ چې دا خلک دي. نو دی لاړې د ګوپیانو پټي ته هلته کې بیان یې شروع کړو. ښه دعاداره بیان یې کړو. داسې بیان وکړو هغه خبره چې دوړې ترې پاڅولې. نو چې کله بیان وکړو او د هغه ځای نه را روان شو دلته کې جلسې ته را مخامخ شو خلکو ته رالی او کله ولې دعوت ورکړو سټیج ته رالی او مایک یې په لاس کې ونیو. نو دی وایي چې کله ما د خلکو ته وکتل دې مایک ته مې وکتل او د خلکو د شور ته مې وکتل دې درز غوبل ته مې وکتل نو دی وایي چې هر څیز رانیر شو دومره هر څه رانیر شو چې حیرانه شم. وایي بیا ما وی چې په ګوپیانو په انسانانو کې ډېر زیات فرق وي. کوم کسان چې دا وظیفه کوي نو انشاءالله العزیز دا خلک به هم ورته بیا ګوپیان ښکاري او ښکلي ښکلي بیانات به دا کوي. نو فرمایي چې کوم سړی د هر مانځه نه بعد درې پېرې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دا وایي انشاءالله العزیز ډبې درځېږي نه. که څوک یې نشي ویلی دا دې ولیکي او په غاړه دې کي او په دې زړه باندې ځوړند دي که نه نو انشاءالله العزیز زړه به یې درځېږي نه. فرمایي چې الا بذکر الله تطمئن القلوب د الله پاک په ذکر باندې د انسانانو زړونه چې کوم دي دا قراری مومي دا مطمئن کېږي. نو یاد ساتئ چې د الله پاک ذکر هم کوئ انشاءالله العزیز زموږ ستاسو زړونه دا به مضبوط شي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.